لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال. دا الله پزمکا الله تخوخ و غور زین جماعتون دی. ذکر یو حدیث پاک کے راضی چه خیر البقاع مساجدها کہ پزمکا کے بہترین زے آغا جماعت تے وشرها اسواقها او پزمکا کے خراب او گندہ زے بازار دے. دا دے پہ اعتبار دا اکثر دی رونو چه اکثریت جماعتونا دا اللہ دے عبادت تپارا جوڑ شوی دا اللہ عبادت پکی کیگی او سجدے پکی لگی او تلاوت پکی کیگی او ذکر و اذکار پکی کیگی او نفلون پکی کیگی او اللہ پکی راضی کیگی. اکثریت جماعتون داسی چته یو نیم جماعت بعض منافقانو بجوڑاو لکه مدینہ شریفہ کے مسجد زرار دا منافقانو یو جماعت جوڑ کرے آغا غورانه دی حضور پاک روان کو. نو اکثریت دا جماعتونو چی مسلمانی پہ اخلاص او دا اللہ دا رضا دا پارا جوڑ کی دا بہتر زین دی دا اللہ عبادت پکی کی او پہ اعتبار دا اکثر بازارون خراب زین دی لکه اکثریت پا بازار کے خلق دروغ وی دوکا پکی کئی او بیزای قسمون خوری او د سود کاروبار پکی کیگی. کل کل بازارم خی چی سڑی نیکی دکاندار او د شریعت مطابق سودا خرسی دوکا نکی دروغ نوی بیزای قسمون نخوری او سودی کاروبار نکی نو دا بازارم خد بد نده خو اکثریت دا سینی حضور پاک اکثریت یاد کردی دی. نو پس بخت از مکا غور زین جماعتو ندی او دانوم والا چه خود دے دا والا حضور پاک خود دے زمونگ دے عبادت زیت مسجد وی ذکر حدیث کے راضی من بنا للہ مسجدا چاچے دا اللہ دا پارا جماعت جوڑ او بیت اللہ متوی دا خدے کور قرآن شریف کے اللہ وی دانوم والا اللہ خود دے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ ویڑن بے کور دا اللہ کور اغا دی چی پا مکہ مکرمہ کے جوڑ شوے دے. نو بیت اللہ دا خدای کور دا مطلب ندی چی اللہ پا کی اسیگی او یا پا کی اللہ استراحہ او دمکی او یا پا کی ڈڑ لگئی اللہ شکر دی ردی سی دنو نا پاک دی جتے ودنشتا
خدا د شرافت نسبت دی. د یو سړي کوري پکې اوسېږي نه په کرای ورکړي او بیا هم خلک وایي دا د پلان کې کور دی. د یو سړي کوري او د مسلمان د فایدې لپاره جوړ کړي، نه پې کرایي اخلي چاله خیراتي ورکړي هلکه زه اوسېږه پکې، او نه په خپله اوسېږي او بیا هم خلک وایي دا د پلان کې کور دی. نو لازمه نه ده چې کور کې د خلک سکونت وکړي او پکې اوسي. نو نسبت د دې جوماتونو بیوت الله ورته وایي یا بیت الله ورته وایي، دا الله ته د شرافت او د عظمت او د تعظیم دی. لومبی جماعت په مخ د ځمکه کم یو جوړ شوی دی، هغه بیت الله والا. قرآن شریف کې الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وی لومبی کور دا په مکه مکرمه کې جوړ شوی دی. بکه ورته وایي، بکه د مکې نوم دی. مکه په عربی کې نوم ته وایي د انسان دا نوم، دا نوم د انسان منځ دی. نو تقریبا دا مکه مکرمه د دنیا د آبادۍ منځ دی. ځمکه او اسمانونه دا الله پیدا کړي دي. ځمکه لا نه وه پیدا او اسمانونه پیدا و. ځمکه هسې مخکې جوړه ده خو خوروالی رستو شوی دی. والارض بعد ذلک دحاها، وی خدای پاک یو ملغلره پیدا کړه، هغې ته الله د قهر په نظر وکتل، نو هغه ویلې شوه. نو د هغې نه لوګي پورته شو، د هغه لوګي نه خدای پاک اسمانونه جوړ کړل، او په هغې زګ راغی چې هغه ویلې شوه او بس شو. د زګ نه الله ځمکه جوړه کړه. نو اسمان مخکې جوړ شوی دی. اسمان د خشتوالې مخکې دی، هسې ځمکه مخکې جوړه ده، اسمانونه رستو دي. خو ځمکه چې خدای بیا خوره کړه او غرونه پې جوړ کړل او اونې بوټي پکې زرغون کړل، دا د اسمان نه پس ده. نو فرشتو به بره په اسمانونو کې یو کور د بیت المعمور ورته وایي، په اووم اسمان کې هلته به عبادت کو، او د هغې په برابري په سیدې په محاذات کې په لومبي اسمان کې بله کوټه د بیت العزت. فرشتې هلته بیت المعمور کې اوس هم عبادت کوي. حضور پاک فرمایي وی دومره فرشتې دي د الله چې روزانه او یا زره فرشتې په دغه بیت المعمور کې عبادت کوي، او چې کمې فرشتې یو ځل عبادت کړي تر قیامته پورې نمبر به یې رانشي. څومره مخکې جوړ شوی دی او قیامت به کله راځي. نو چې ځمکه خوره شوه او په ځمکه کې دا بوټي او غرونه ودرولی شو، نو الله فرشتې راولېږلې. نو فرشتو الله ته درخواست وکړه چې پروردګاره مونږ خو بره په اسمان کې عبادت کو، ستا یو کورو، ځمکه کې به مونږ څنګه چل کو؟ نو الله ولا یو کور ورکړه، یو کوټه د زمرد په کاڼي کې الله ورکړه. نه پکې میخ شته او نه پکې جوړ شته او نه پیون، یو کاڼي ډډ خشته ښکلې کوټه پکې الله جوړه کړې وه یو کاڼي کې، او هغه الله فرشتو له ورکړه وي دا یو ځای. او دا چې کوم ځای موجوده بیت الله دی دا ځای ورته وښو، وی دقه ځای کې کېږدی، او ځای اوس دقه هلته خپل عبادت کوی، د دغې کوټې نه طواف کوی، او که مونځ کوی نو مخ دې کوټې ته کوی. دا لومبی کوټه په مخ د ځمکه فرشتو راوړه د جنت نه، دا لومبي جومات شروع. او دا غي جمعات دومره حیثیت ته چې نن د دنیا په ګټ ګټ کې خلک منځ کوي او سجده کوي الله ته کوي، خو دقې کوټې ته به مخ کوي. او د دنیا ګټ ګټ نه اهم عبادت حج له چې سړي ځي او عمرې له ځي، نو دغې کوټې نه به تاویږي. چې د دغې کوټې نه تو نشي نو حج یې نه قبلېږي او نه عمره قبلېږي. اوس خو ډېر لوی جومات شوی دی، هغه زمانه خو کوټې ولږو، اوس لوی شوی دی. اوس دومره لوی شوی دی چې د حج په زمانه کې په وخت کې دا 30 لک او 40 لکه خلک په یو ټیم په دې جومات کې په مانځه کې ځایږي. لاندې تیخانې دي او بیا لومبی چت دی، بیا دویم چت دی، او ورپسې بیا دریم چت دی، او د دریم چت نه ګیر چاپیره لویه توسیه د خلک پکې ودرېږي، او سعودي حکومت لګیا دی نور وسعت هم پکې پیدا کوي چې دا مشکلات پکې ختم شي. ځکه بعضې خلک په دې سخت رش کې په بازار کې ودرېږي،
چې د بازارونو درېدل پکې ختم شي. نو لومبی جماعت لومبی د خدای کور په مخ د ځمکه د بیت الله دی. بیا زمونږ په امت کې د حضور پاک مبارک د راتلو نه پس لومبی جماعت کم یو شو، بیت الله شو، مخکې نه مو وروستم شو. خو حضور پاک مبارک چې بیا مدینه شریفې ته هجرت وکړو، نو چې هجرت حضور پاک مبارک وکړو نو په مدینه منوره کې یو علاقه د عوالی وته وی. اول ته یو خاص کلی دی، د هغه کلي نوم قبا ده. هغې کې پیغمبر علیه السلام 14 ورځې او یا 40 ورځې دیره شو. نو هلته یې لومبې د جومات بنیاد کېښود. رونو دا د مسلمانۍ طریقه ده چې یو ځای کې کلی آبادېږي، جومات ته ځان له مخکې جوړوي. زمونږ خلک کلی مخکې جوړ کړي او جومات پکې نه، نو بیا یو ته مینت کوي او بل ته مینت کوي، یاره یو مرله ځای جومات له پکار، یاره یو 2 مرلې جومات له پکار دی. سوالونه کوي، داسې نه پکار. مخکې نه چې کلی جوړی او آبادي کې، نو چې دا چا ځمکه د هغې خرڅوي هغه له پکار دي چې دا 10 جربه او دا 20 جربه او دا 40 جربه ځمکه زه خرڅوم او پیسې پې نغدوم، دا کنال به د خدای کور له پکې پرېږدم که نه، دا دومره بچو له خرڅوم او دا دومره په جربونو ځمکه دا د خپلې ښځې دپاره او د خپل ځان دپاره خرڅوم او د خپل موټر او د خپلو چکرو دپاره خرڅوم. نو دا یو کنال یا دا 10 مرلې ځای دا به د خپله خیرت د جوړولو دپاره پکې پرېږدم. نو نه چې څوک کلی آبادۍ نه د هغې ورته دا توجه وي او نه د هغه سړي چې هغه کم خړې ځمکه جوړی خرڅوي. رونو د شریعت قانون دا دی، ګوره د حضور پاک طریقه باندې چې مونږ عمل کوو هله به مونږ کامیاب یو. نو چې قبا ته لاړل د ټولو نه مخکې د جومات انتظام وکړ. وی یو جومات دلته جوړول غواړي، ځای به څوک ورکړي. یو صحابي د حضرت کلثوم ابن هدم رضی الله عنه هغه اعلان وکوي، صاحب زما دې ځمکه کې چې څومره دې پکار دي دا وقف. حضور پاک مبارک وی ډېره ښه ده، خدای دې قبول کړي، او پکې د بنیاد کېښودو کار شروع کړ. څومره اهمیت دی د جومات، ټولو نه لومبی کار د جومات شو. او بیا پیغمبر علیه السلام مبارک په خپله پکې خدمت کوي. څومره نیازبین وجود او څومره الله ته خوښ شخصیت او خدمت په خپله کوي. یو صحابي فرمایي کاڼی به یې راواغېشت یا کچه خښتې، وایي مونږ به ورمنډې کړې، مونږ به ترې واغېشته چې صاحب تاسو به نه کوئ. وایي مونږ به ترې واغېشت، هغوی به زر بل ته ګوتې کړې. وایي مونږ به ترې هغه واغېشته. مونږ ورته وی حضرت دا تاسو څه کوئ؟ زمونږ نور پلار در نه قربان، تاسو به دلته ناست یې تماشه کوئ او دا خدمت به مونږ کوو، دا به مونږ جوړو. وی ولې؟ ستاسو سبب د جومات د جوړېدو خوښ دی او زما نه دی خوښ. یو صحابي وی قسم دی، وی ما د حضور پاک صادر په سر و، هغوی به اکثر صادر په سر و، کمیس یې کم اغوستی دی، کمیس په ځای به یې صادر تاوه. وی ما د حضور پاک مبارک صادر وغورځېد، نو مې دې سینې مبارک او په خېټه مبارکه نظر شو. وی قسم دی د هغه بنیادونو هغه خاورې او دوړې پې د پاسه پرتې وې. د جومات کار دونه اهم شی دی او د جومات کار دومره د ثواب شی دی او دومره د عزت او د برکت شی دی چې خود حضور پاک مبارک پکې خدمت کوي او خپله پکې کوداله وی او خپله پکې تیږې ږدي. د امت ته ښیي چې ګورې غټې او که راکوټې او که عالم او که غیر عالم او که نیک او که غیر هر څنګه چې یې د جومات خدمت کوه، په خپله حضور پاک کړی دی. هغه صحابي چې جومات ته ځای وبخه څونه خوش قسمته، الله اکبر، زه حیران شم، دومره خوش قسمته شو چې هغه جومات حقا آباد دی، دا 1400 کاله پې تېر شو، تر اوسه پورې آباد دی او څوک پکې منځونه کوي، اکثریت پکې د حاجانو او د عمرې والا مسافرو منځونه. د دنیا د ګوټ ګوټ نه خلک راځي او هغه مسجد قبا ته ځي او پکې منځونه کوي. د ګوټ ګوټ داسې حاجي نشته په مخ د ځمکه چې د حج د لاړ شي او په مسجد قبا کې منځونه کوي، او داسې عمرې والا په مخ د ځمکه نشته
ډېر کم بی چې هغه لاړ شي په مسجد قبا کې منځونه کي، ځکه حضور پاک به هر خالی مسجد قبا ته ځه، کله به پیاده که او کله به په سورلی ته. او حضور پاک پخپله فرمایي وی چا 2 رکعاته په مسجد قبا کې وکړل هغه له به د الله د عمرې برابر ثواب ورکړي. نو څوک ځي او ځان له نفلونه کوي، او څوک وایي د دې ثواب مې پلار ته وبخه، او څوک د دې 2 رکعاتو مې مور ته وبخه، او څوک وایي د دې 2 رکعاتو مې نیکه ته او دوستانو ته د دې ثوابونه وبخه. لمونځ الله لی ثواب مخلوق ته بخي. نو څوک 20 رکعاته نفل کوي، څوک 10 کوي، څوک 13 کوي، څوک 40 کوي. هر وخت دا جماعت د مخلوق خدا نه ډک دی، او یو ځل نه ځي د خالی پروز خو دومره رشي چې ځای پکې نه مخلوق خدا ځي. دا په لکونو او کروڑونو خلک چې پکې منځونه کوي، د حج په سیزن کې دا لکونه 13 لکه خلک ټول هغې له ځي، دا پکې منځونه کوي. او اسې پکې دا په لکونو په کال کې په کروڑونو خلک پکې منځونه کوي. ثواب بیا چا ته رسېږي؟ هغه کلثوم ابن هدم صحابي ته چا چې ځای بخلی دی. خوش قسمته شو که نه شو؟ آیا دا خوش قسمتي ده. او دا د عمرو ثوابونه چې په دا مانځه کېږي د دې ثواب به مغه لځي چې څوک یې کوي د هغه به هم کېږي، خو له دې برابر به هغه هم ځي. او چا چې پکې لومبې خدمت کړی دی او آبادي کړی د جومات د هغې به هم دا ثوابونه کېږي. خدای پاک د چا محنت او د چا خواري بس نه بوځي. هغه قرباني وکړه، الله وی زه در سره داسې عمل کوم چې دا قرباني دله قبوله کړم، تر قیامته پورې دله آبادوم. او داسې عمل دله کوم چې تر قیامته پورې به د دنیا د مغرب او مشرق نه پښتون او عربي او پنجابي او بل او بل او بل او د انګلینډ او د دنیا مسلمانان چې دلته به راځي او منځونه پکې کوي. دا د جومات دا شو. او قرآن شریف کې الله صفت کوي لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم حق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. دا آیت په مسجد قبا کې لیکل. هغه جومات چې د خدای د رضا د پاره د پرهیزګارۍ د پاره او د پرهیزګارۍ په نیت لومبې جوړ شوی دی د هجرت نه پس، د حضور پاک د پیغمبرۍ نه پس لومبې جومات هم دغه دی. او داسې سړي دی د هغه سړوم الله صفت کوي چې پاکوالی خوښ دی. حضور پاک ورغی ستاسو الله صفت وکړو چې ستاسو پاکي خوښه ده، تاسو څه عمل کوئ؟ وایي زمونږ دا عمل دی چې مونږ اودس مات کو، لاول په لوټه ځان پاکو، د هغې نه پس په اوبو ځان وینځو، په لوټه هم سړی پاک شي، بیا په اوبو ځان وینځو. دا عمل مونږ کوو. وایي ښه ستاسو دا عمل الله ته ډېر خوښ دی. قرآن شریف کې الله صفت وکړه. نو 14 یا 30 ورځې حضور پاک په دغه ځای کې دیره. بیا راغی مدینې منورې ته. مدینه منوره کې چې حضور پاک راغی د حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په کور کې دیره شو. نو بیا ډومبې غم د جومات دی. ګوره د جومات فکر به د ټولو نه مخکې کې مسجد د سجدې ځای او د عبادت ځای چې کوم ځای کې خدای ته سر لګېږي د دې غم به د مخکې نه کې. وی جومات له ځای پکار دی. یو ځای خوښ کوي دا ځای مې خوښ دی. وی دا د چا دی؟ یو سړی راغی وی صاحب دا زما 2 ماشومان دي یتیمانان او دا د هغوی دی. دا جومات ته وقف شو. وی نه دا یتیمانان دي ماشومان دي پیسې به وله ورکو، که بالغان وی نو ټیک تا، خو دا ماشومان دي. څونه پیسې یې کېږي؟ نو هغه وخت کې د هغې 10 دیناره قیمتو، 10 اشرفې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل ذاتی جیب نه 10 دیناره راوویستل اشرفې او هغه جومات یې پې واغېسته. 50 گزه پلنو او 80 گزه اوږد. دا ړومبې د حضور پاک جومات و مسجد نبوي. ګوره حضرت ابوبکر څونه خوش قسمته دی. نن هغه جومات کې په لکونو 12 لکه خلک په یو وخت په هغې کې منځ کوي. 12 لاک دومره گنجایش جوړ شوی دی. دا خو د هغې برکت دی. که هغه جومات نه وي دا فراخي به د کوم ځای نه راغلی وه. او هغه ځای کې د حضور پاک منبر پروت دی، او هغه ځای کې د حضور پاک محراب دی، او په هغه ځای کې چې کوم هغه اغشتی دی په هغه ځای کې هغه مبارک ستنې دي او د جنت ځمکه ده، او په ګاونډ کې د حضور پاک مبارک روضه شریفه ده. دا هغه مبارک ځای دی. دا ثوابونه دا په لکونو خلک چې پکې منځونه کوي او په رمضان کې او په حج کې. او یو روایت کې ثواب د هغې د یو منځ د
نورو د کلو د زرو برابر دی او په بل روایت کې 50 سره، نو یو مونځ په 50 سره قبلیږي. دا ثوابونو بچاته عیسی ثواب رسیږي. حضرت ابوبکر صدیق توصیه وکړه لږې جومات فراخه نو 100 گزه اوږد شو، 100 گزه پلد. اوس هم په هغه جومات د ترکو د زمانې په جومات پښتنو لیکلي دي حد مسجد هذا حد مسجد النبی صلی الله علیه وسلم، چې د پیغمبر علیه السلام د زمانې د جومات دا حد دی. نو د حضور پاک زمانه کې 100 گزه پلن او 100 گزه اوږد شو. لومبي وخت کې په چت نو، چت پکې نو، کولاو میدانو. او چې کله وبخه د کافر و مشرکانو زاړه قبرونو پکې او یو څو د کجورې بوټي پکې، نو حضور پاک وی دا قبرونو دا ډوکې وباسئ. هغې ویستل بار یې ښخ کړل او هغه د کجورو بوټي یې ووال، نو هغې د جومات چاردیوارۍ ته ګیر چاپېره واچولوی چې ګډې چیلی وله نه راځي، او ځمکه باندې نه فرش ته او نه دری شته. صحابو به په لمن کې یا د صادر په پلو کې چانکر راوړل او ځان ته به مخې ته اچول چې خورو کېږو نو د خټو کېږو نه. بیا وروستو چت جوړ شو، او چت څنګه و؟ چت د کجورو د ستنو او د کجورو د څانګو نه و، بره پې خټه نه وه. د حضور پاک مبارک په زمانه کې په جومات بره خټه نه وه، سپر چې ورته موږ وایو، سپر غوندې. یو صحابي فرمایي وی رمضان په 20مه شپه پیغمبر علیه السلام یو خوب لیدی، خوب خوږد د لیلة القدر باس کې راځي، خو سحر وختي چې ما د حضور پاک د مخ مبارک ته وکتل، نو په تندي مبارک او په پوزه مبارک د جومات د شپې باران شوی، نو جومات څڅېدلی و، نو د حضور پاک په تندي مبارک او په پوزه مبارکه باندې د خټې او د خاورو اثرات پرتو. د خاورو خټو جومات، لیکن سونه قیمتي جومات. د دنیا حاجان عمرې له چې راشي هلته دیری، او څوک پکې اعتکافونه کوي، او څوک پکې ختمونه کوي، او تلاوت پکې شروع وي، او درود شریف پکې شروع، د عبادت یو لوی مرکز. بیا حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چت والا برابر کو، ستنې والا د کجورو د تنو نه کړې، بدلې کړې والا، او چت یې خشته کو. بیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانہ کې هغه پکې څه تبدیلی ونه کړه، او چې د حضرت عثمان رضی اللہ عنہ زمانہ راله، نو هغه د صحابو میټینګ راوغوښته، وی دا جومات خشته ښکلې جوړو او ذاتی پیسې پې لګو. صحابه وی نه، وی د پیغمبر علیہ السلام زمانہ کې کچا او تبدیلی پکې مه راوله، همغسې پرېږده. هغه وی نه، وی هغه زمانہ کې د خلکو کورونه هم کچو، نو جومات هم کچو. اوس د خلکو کورونه پاخه شو، نو چې د خلکو کورونه پاخي او جومات کچي، دا د جومات بیادبي ده، دا خو سپکاوی دی د جومات. کور مې د پوخې او جومات مې د کچی، کور مې د غټې او جومات مې د رکوټې، او کور مې د خشتۍ او جومات مې د خشتنې، وی دا بیادبي ده. جومات به جوړوم خشته ښکلې. او دویم دا چې د بهر نه خلک راځي دلته د حضور پاک ملاقات لا، زیارت مبارک لا، نو چې د بهر نه خلک راشي دی کې نبی مسلمانان هم دي، وی به چې داسې مسلمانان دي ردي، داسې عبادت خانه ده، داسې جومات دی، نو ښکلې کومې، نو ذاتي پیسې پې ولګولې، د بیت المال 1 روپۍ پې نه ده لګولې. هوښیاران خلک داسې وي، وی زه پې خپلې ذاتي پیسې لګوم. نو جناب د اټلي نه یې وله کاڼي راوړل، د اټلي نه کاڼي راوړل، او جناب د برما نه یې وله د ساګوان لرګی راوړو، د دیار او د نختر نم قیمتي لرګی د ساګوان، عربی کې ساج ورته وایي. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہ باب منعقد کرے رہے، امام بخاری دا ثابت کرے رہے کہ جماعت کے ڈول جوڑول او جماعت خشتہ جوڑول او بیا پاگا کانو باندے نقش و نگار کرے ہو. دا ثابت ہے کہ یو سڑی پا خپل مال پا جماعت کے نقش و نگارو کی او لرگی والا خشتہ کی او پیسے پہ لگی او ڈولے کی نو دا جیز دی. دا دے حضرت عثمان دا ٹولو صحابہ پا مخ کے کرے رہے او صحابہ سر آخرہ کے ٹول پہ متفق شوی خری کرے رہے. اگر دیر خشتک جماعت مزیدار، چت اعلیٰ دروازے مزیدار ہیں، او جماعت کلاو کا سہنے والا پوخ کو او خشتہ نقش و نگار او مزیدار نقشے پہ جو نکلے باغی نپس چکم بادشاہ راغلے دے نو پا جماعت کے خپل وس کرے دے او جماعت ڈولے کرے دے او نن سبا سعودی حکومت خفراخہ کرے دے چی سمرہ دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی دا مدینہ خارو
هغې په زمانه کې حقه ټول نن سبا جومات دی. په یو وخت پکې 12 لکه خلک منځونه کولی شي او ټول ایئر کنډیشن دی، او په دنیا کې داسې جومات نشته چې هغه دومره غټ جومات او دومره ایئر کنډیشن اعلی جومات په مخ د ځمکه بل نشته. داسې دی لکه د ډولۍ په شان. هر وخت دا خادمان لګي او دا ټوکړې و پورې مږي او داسې خشته ساتي، قالین ورلار وخت صفا ساتي او هر وخت یې مږي لاندې باندې او دا قمقمې او دا بلفونه او یو شان یخ د سړي پکې یخنه کېږي او 3 چته لاندې د ګاډو د درولو ځایونه دي پکې او پکې غسلخانې بېشمار غسلخانې بې 3 غار طرف ته د زنانو ځان له او د ښځو ځان له او د جومات نه ګیر چاپېره خشته فرش دی، کوله او میدان ټول د چترونو ډک دی. داسې چترې پکې جوړې کړي دي، مکمل یو شان ډک شوی دی. داسې چترې جوړې کړي دي چې کله سوري د چترې راغونډې شي ستنې ترې جوړې شي لکه د منارو په شان نری، او چې کله انور شي نو چترې په اټومیټک طریقې سره هغه ریموټ باندې په خپله کولو شي، لاندې میدان ټول سوري وي. اعلی غسلخانې یو بوی په غسلخانه کې نشته، بدبوی پکې نشته او بې 3 اوبه دي پکې، هم د لمبلو او هم د استنجا هم د چاره دامونو صفا پاک ستره. دا د حضور پاک مزیدار جومات دی. دا دویم جومات شو د نبی علیہ السلام مبارک نه پس. دریم جومات بیا د هغې نه پس کم جوړ شوی دی، بیا په مدینه منوره کې جوړ شوی دی، مسجد د بنو حارثه. او بیا بل یو قبیله و مسجد بنو سلمه، هغې ځان له خپل جومات جوړ کړ، جومات ته لرې وراتلی نه شو د پیغمبر علیه السلام په اجازت. او بیا حضور پاک مبارک نورو خلکو لم اجازت ورکړه چې خیر دی که څوک لرې و مسجد نبوي ته نشي راتلی نو ځان له خپل ځای کې جوماتونه جوړ کړي. نو جومات جوړول ډېر لوی ثواب لري. حضرت عثمان چې پې دا زرګونه پیسې لګولې هسې لګولې، ډېر لوی اجر دی پکې او ډېر لوی ثواب دی. یو حدیث کې راځي من بنا لله مسجدا، چا چې د الله دپاره جومات جوړ که بنا الله له بیتا فی الجنه، او یو روایت کې بنا الله له مثله فی الجنه، جنت کې به والا خدای کور جوړ کړي. او یو ځای کې راځي ولو کوقر قطعت، وی اگر که د چنچنې د جال عمره ځای پکې جوړ ولې نه کړي الله به جنت کې والا کور جوړ کړي. زمونږ دا طالبان یو سوال کوي، وی دی حدیث کې خو په یو کې داسې راغلل چې دې څومره کارو کې د هغې مثل به وله خدای هلته جوړ کړي. نو که یو سړي پکې د چنچنې د جال عمره پوټې غوندې کار وکړه نو دا خو ډېر لږ شی دی، په جنت کې به وله خدای دومره شی جوړی. علما لیکي وی دا مماثلت او تشبیه په مقدار کې نه ده، دا په اخلاص کې ده. ستا څومره وس دی الله به خپل وس ته ګوري. تا خپل لږ وس وکړه الله به مغه خپل لږ طاقت هلته استعمال کړي. دا الله خو لوی طاقت دی، لوی وسې دی، نو ته خپل لږ تم ګوره، د خدای هغه لږ تم ګوره، د خدای هغه لږ به هم ډېر شي. نو جومات جوړول ډېر لوی عظیم عبادت دی. هوښیار سړی هغه دی چې جومات ته ځمکه ورکړي یا ځمکه وقف کړي او یا جومات له ځمکه والي او یا د آبادۍ خدمت وکړي د کاڼو لوټو، تر څو چې په دې جومات کې منځ کېږي او د منځګزارو څومره ثواب کېږي، د دې منځګزارو به کمیږي نه او د هغې مثل ثواب به د هغه سړي کېږي. او تر څو چې پکې تلاوت کېږي، اعتکاف پکې کېږي، درس پکې ډېرو جوماتونو کې شروع دی، درسونه د قرآن شریف پکې کېږي، د دې طالبانو، د دې ماشومانو، د دې استاد چې څومره ثواب کېږي د دې نه به نه کمیږي. د دې مثل به د هغه چا وي چې چا دا ځای غښتې دی یا پکې پیسه لګولې ده او یا پکې ابادي کړې ده. دا خوش قسمت انسان شو که نه شو تاسو راته ووایه. یقینا دا ډېر لوی برکت. بیت المقدس لوی جومات دی، 3 نمبر غټ جومات د بیت المقدس دی. اوس د کافرانو په قبضه کې دی، خدای پاک دی ذات کې. په 80 جیربه کې دی، یو قول کې 4 چا تاریخ کې لیکلی دی او یو کې 80 جیربه لیکلی چې دا جومات دی غټ. او د هغه جومات چې کم منبر دی هغه د کجوري د تنې نه جوړ شوی دی، او عجیبه منبر داسې دی چې داسې جوړ شوی دی چې نه پکې جوړ شته او نه پکې میخ شته، د تنې نه یو شان منبر جوړ شوی دی.
دا نه چې دوه تختې یو ځای شوي دي او میخې پې ټکوالی دی او یا پې د پاسه پوټین مګلی دي او یا پې شریش یا هغه کم شی دی چې هغه جوړ بندی ګیلو پورې کړې ده ګیلو میلو پکې نشته یو دی او چې کم ټیلونه په دیوال لګېدلي دي هغه وی ناشنا دي ټیلونه هغه ټیل ته چې مخامخ ودرېږي تا ته به خشته ټیل ښکاري او چې لږ ښي طرف ته شي یا ګس طرف ته د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله یو بادشاہ نیک تیر شوی دی بیت المقدس فتح کړی دی د هغه تصویر به راته ښکاري داسې مزیدار جومات یې جوړ کړی دی خشته لوی اوس نن سبا هغه د کافرانو یهودیانو په قبضه کې دی نو خدای دې اخلاص کړي دا غټ جوماتونه دي نو جومات دا د خدای کور دی او په مخ د ځمکه بهتر ځای دی نو جومات جوړول پکار دی چې مسلمان په کیسه واخلي مونږ وایو زمونږ د خدای سره مینه ده یاره زه کله کله زم عقیدم داسې ده ولې که دې کې سړي په عقیده کې لږم فرق راشي نو کافر بی مسلمان بني عقیدم ده خو عملي طور مونږ په دې کې لږ کمزوري یو د خدای سره سین زمونږ مینه ده ما سره چې د چا مینې زما کور به م خوښي داسې ده که نه ده او زما بچی به م خوښي او زما وروڼه تربوران به م خوښي او زما خبرې به م خوښي او زما پسې که څوک خبرې کوي هغه سړی به م بدي شي دا قانون دی نو چې د خدای سره د چا مینه نو الله به م خوښي او د الله خبرې به م خوښي چې قرآن شریف دی او د الله کور جومات به م خوښي او د الله د دین خدمت کوونکي عالمان او حافظان به م خوښي ما ته یو سړی وایي ته مې خوښ یې خو ستا بچي مې نه دي خوښ دی زه نه یم خوښ حضور پاک فرمایي ګوره مثال به درکم یو ځل حضور پاکو فرمایل وی فاطمه بزغه مني وی فاطمه د ما د غوښې یو ټوټه ده فمن احبها فقد احبني چا چې هغې سره مینه وکړه ما سره یې مینه وکړه ومن ابغضها فقد اغضبني چا چې هغې سره بغض وکړه نو ما سره یې بغض وکړه حضرت عباس رضی الله عنه یو وخت کې راغی او نبی چا عباس سره بغض وکړه ما سره یې بغض وکړه نو چې حضور پاک دې خوښي د هغه بچي به دې م خوښي او د هغه تره به دې م خوښي نو چې ما سره مینه زما بچو سره او زما خاندان سره به دې مینه نو چې الله سره دې مینه د الله کور سره به دې مینه او د الله چې څوک د دین خدمت کوي عالمان حافظان هغې سره به دې مینه ته وایې نه عالم سره خو مې دشمني نه مې دی خوښ داسې ته د قصد وایې چې خدای تا سره مې مینه ده د دین خبرې کېږي او ته پې تنګېږي د دین خبرې خو د خدای او د رسول خبرې دي نو چې د خدای او د رسول په خبرو تنګېږي هغې سره دې مینه نشته نو ته د قصد وایې چې الله او رسول سره مې مینه ده نشته د خدای کور سره دې مینه ده الله سره دې مینه شته نو کور سره مینه او که د خدای کور دې نه دی خوښ خپل کور خو خشته پوخ جوړی او ځان له پکې قالین هم جوړی او ځان له پکې خشته فومونه هم اچی او د خدای کور کچه خیر دی چې څه خبره شي مړه خیر دی کچه هم ښه دی نو ځان له خدا نه وایي چې دا کور مې کچه هم ښه دی زما په دې لږ جومات کې هم ګزاره کېږي نو کور دا خو نه دی چې زما د بچي په دې یو مرله کې هم ګزاره کېږي چې د هغه د واده غمي مخکې وله د کورونو او د بنګلو انتظام کې سبکتګین یو بادشاه تیر شوی دی د هغه ښځې م وې وینځې م وې یوه ښځې سره ډېر زیات محبت ډېر زیات او ډېره مینه یې ورسره نو دا خو فطري قانون دی چې څوک ګڼې ښځې وي او یو سره مینه کوي هغه نورې پې خپوي هغه نورې بیبیانې رالې او دې سبکتګین بادشاه ته وایي چې ته دې یوې ښځې سره ولې زیاته مینه کوې مونږ دې ټول یو شان خدمت کوو مونږ دې قدر کوو یو شان ستانه تاویږو او ستا تابعداري کوو او تا سره مینه کوو نو هغې سره دې مینه زیاتره مونږ سره کمه ده ولې مونږ کې ښکلې د هغې نه ښکلې م شته او د هغې نه تابعدارې او عقلمندې ښځې م شته نو مونږ دې نه یو خوښې د هغې په شان دا بادشاه هوښیار وړو غږ یې ونه کړ یو ځل بادشاه راغی او د خپل محل په چمن کې کېناست
او لالونه او هیرې او جواهرات او سره او سپین قسم څیزونه یې راوړل او په میدان کې کېښودل او ډېر خوشحاله دی او ټولې بیبیانې سره د وینځو دی راوستې او ځان ته مخامخ ودرولې. هغې ورته وی بادشاه سلامت نن ډېر خوشحاله نه وی نن ډېر زیات خوشحاله یم او نن په خپله خوشحالۍ کې تاسو ټولو له انعام در کوم. زه چې څه د چا خوښ یې هغه د هغې دي. دا مخامخ ډیري ته ورځئ چې د کمې بیبي او د کمې وینځې کم شی خوښي اوله ورکوم. چا وی صاحب دا هیره مې خوښه ده وی وړه، چا وی دا سره زر امیل مې خوښ دی وی وړه، چا به وی دا لالونه او دا قسم شیزونه مې خوښ دی وړه، بلې وینځې به وی دا درهم مې خوښ دی دا دیناره شرپۍ وړه. او چې دا کمې سره یې زیاته مینه وه دی د شاخوا کې ولاړه ده او خپه پریشانه ولاړه ده چې بیبیانو او وینځو ټول مال سامان یوړه. نو دا بیبیانې او دا وینځې سبکتګین بادشاه ته وایي وی ګوره مونږ درته نه وی چې دا ښځه رقمقله بې وقوفه ده او تا به وی نه ولیدلې خلکو خپل څیزونه ستا د حکم یې ومنه ټولو او ځان له یو شی واغېسته او دا قمقله اوس هم په سوچ کې پرته ده بې سوچه ده او خپه ده. نن ستا څومره د خوشحالۍ ورځ ده او موږ له دې انعامونه راکړل او دا دقسې پریشان او تندي ګونجې کړې ده خپه ده. دقه ښځه ده دا قمقله دا دې خوښه ده او موږ دې نه یو خوښې. بادشاه م ورته وی چې ښځې نن خو زما د خوشحالۍ ورځ ده او نن مې دې ټولو له انعامونه ورکړل او ستاسو د خوښ اعلان مې وکړه چې کم شی م خوښ یې هغه ستاسو دی. نو ټولو واغېشتل او تا ولې وانغېشته ولې پریشانه او ورته وی صاحب زه به م یو شی والم خو ماله به راکړې هغه شی. وی نیکبختي ما خو وختي اعلان کړی دی خو د نه هر څه خلکو تاله کړل. څه غواړې ځکه ته بل څه غواړې غواړه تاله نور راوړم. وی صاحب واده به دې را سره پوری؟ وی بلکل به پوری. وی چې څو غواړم راکې به؟ یو بلکل اعلان مې کړی دی. د بادشاه په اوږې لاس کېښود وی ښه د تا غواړم د تا غواړم. ټولې پریشانه شوې. وی دوی چا یو هیره یوړه، چا یو توله زر یوړل، چا 20 تولې یوړل، چا میل او د تا غواړم چې ته زما دا ټول هر څه زما دي. دی خو لږ لږ شی یوړه چې ته زما شوې بادشاهي زما شوه، چې ته زما شوې دا ټول محل زما شو، چې ته زما شوې دا ټولې وینځې زما دي، چې ته زما شوې دا باغونه او دا خزانې ټولې زما دي. نو د تا غواړم اوس ته څنګه خوښه ده. بادشاه ټولو ته ودرېدل د هوښیار وی زه په دې سوچ کې پرته یم چې زما کم څیز خوښ دی به راته میلو شي او که میلو به نه شي. په دې سوچ کې پرته یم دې ټینشن کې پرته یم. نو رونو خدای والی هر څه به ستاسو وي. موږ وایو خدایه ماله یو 15 مرلې کور راکړه. دا ټیک ته دعا جایز ده منه نه ده. خدای یو 20 روپۍ راکړه دا جایز ده څه منه نه ده. خو ښه شی ولې نه غواړې اعلی شی ولې نه غواړې؟ هغې هیرې واخېستل څه بده خبره نه وه بادشاه اعلان کړی و. ښه شی ولې نه غواړې؟ خدای والا د خدای ذات په خپله قبضه کې ونیسه او خدای خوښ کا نو خزانې د مال او د دولت او د عزت چا سره دي؟ الله سره دي. بنیاد ته ولې ځان نه رسې قمقله؟ د خدای کور له ځمکه واله ځمکه ورکه او بادي وله وکه فرش وله واچوه او درې وله واله او د بجلی بل وله واله او نور چې د جومات کم ضروریات دي قرآن شریفونه یو استاذ پکې درس ورکوي د هغه تنخواه دا د خدای دپاره او د خدای د دین د خدمت دپاره دا بنیادي څیزونه دي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي انما یعمر مساجد الله. وی د خدای جماعتونه چې جوړوي دا څوک دي؟ من آمن بالله والیوم الاخر. دا هغه څوک دی چې الله و خیرت مني. یا څوک الله نه مني په جومات څه کوي؟ الله سره مینه ده ځکه د الله کور جوړوي او اخرت مني چې اخرت کې به الله مال ردی ثواب او اجر راکوي. چې اخرت نه مني هغه په جومات څه کوي؟ واقام الصلاة او منځ کوي. ولې جومات خو د مانځه دپاره دی. چې څوک د منځ پروا نه ساتي نو په جومات څه کوي؟ وآت الزکات او بدنی مالی عبادت کوي. چې مالی عبادت خو نه کې جومات په بل څه جوړ شي. ولم یخش الا الله او د ده په زړه کې ما سوا د الله نه د بل چا یره نه. خدایه تا نه یریږم که تا رانه د قیامت پر ورځ تپوس وکړه چې خپل کور خو دې پوخ زما کور کچاو ځان له خو دې غټ کور جوړ کړی او زما را کوټې
ځان له خو په فوم کې پروت وې او زما جومات کې دریم نه وه، ځان له خو د جنریټر لګولی دی او ایئر کنډیشن دی لګولی دی او زما کور کې جومات ته اسم نو په زړه کې صرف د الله یری. قرآن شریف کې الله وایي فعسا اولئک ان یکونوا من المهتدین، د جنت په لار هم دقه خلک روان دي چې څوک د خدای جومات او کورونه جوړوي. نو جومات جوړول پکار دي نو، او چې کم ځای آبادي کېږي د هغې نه مخکې چې څوک دا ځمکه خرڅوي هغه له پکار دي جومات ته ځمکه وقف کړي، او که د هغه قسمت کې دا ثواب نی نو بیا مسلمانانو له پکار دي چې هلکه موږ خو ځای نه اخلو، خو زه د 10 مرلو په ځای به 9 مرلې والو، او د 5 مرلو په ځای به 5 مرلې والو، او دا د 1 مرلې او د 9 مرلې پیسې به جمع کړو، په دې به ځان له جومات جوړ کړو. پکار داسې ده که نه رښتیا راته ووایه چې خدای سره مینې، خو د خدای عبادت او د خدای کور به دې خوښي. خرونو بیا جومات چې جوړوي د جومات دپاره یو مهرباني کوي. چنده غوښتل څه منع نه دي، حضور پاک په مختلفو موقعو کې چندې غوښتې دي، دا منع نه دي، خو د عزت په شکل کې د بې عزتۍ نه ګورئ. ډېر خلک په بازارونو کې ښکاری ګرځئ او نعتونه وایي او تلاوت کوي او د خلکو نه چندې غواړي، دا د بې عزتۍ چندې دي، دا ښه خبره نه ده. ته نعت وایې د نبي علیه السلام او تلاوت کې او د اغنات او د تلاوت په ذریعه د خلکو نه سوال او پیسې کې دام ګناه ده، او په بازار کې ښکاری ګرځول او پیسې راغونډول دا د سپکه چنده ده. دین له عزت ورکا، د دین بې عزته کوه مه. په جومات کې که د اعلان وکړه چې خدای مو بخښه د جومات له خیر دی، دا خیر دی که د اعلان وکړه، یا حاضرینو ته دی وکړه یا غایبینو ته، یا بعضې دوستان دي چې ستا پې ښه ګمان دی چې نیکان دي هغوی پسې لاړئ چې د جومات کې سره تعاون وکړه د عزت په شکل، نو دا ښه خبره ده، ستا به هم ثواب وشي د هغوی به مو شي، خو د سپکاوی چنده به وله نه کوئ، دا ښه خبره نه ده. جومات جوړ شو څه دپاره؟ عبادت دپاره. اوس به پکې عبادت کوئ. د جومات یو څو آداب دی هغه درته بیانو. جومات ته چې سړی داخل شي او مکروه ټیم نی نو 2 رکعاته نفل به کوي، تحیت المسجد ورته وایي. او که د مازدیګر نه پس ټیمو یا د سبا د مانځه نه پس او یا نور خطو نور پریوتو یا د زوال دا ټیم نو بیا به 2 رکعاته نفل نه کوي. یا که داسې ټیم کې داخل شوې چې جمع تیاره ده نو خیر د جمع کې شریک شي، دا 2 رکعاته در نه پاتې، خو که ټیم در سره و مکروه وخت نو 2 رکعاته تحیت المسجد به کوې. دا د جومات حق دی، دا سنت دی، دا کوئ ښه، الله پې لوی اجر ورکوي. دویم چې جومات ته راننوځئ نو داسې به ووایئ بسم الله والصلاة علی رسول الله یا والسلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، اللهم افتح لی ابواب رحمتک، خدای د رحمت دروازې راته کولو کړي. که عربی کې نشي ویلي پښتو کې وایه، او خیخ په برادن نه کې، او چې د جومات نوځې نو ګسخ په ببار کې، او داسې به ووایې چې اللهم انی اسألک من فضلک، خدای ستا فضل، تجارت لازم، کاروبار لازم، نو خدای ستا نه پکې امداد غواړم. ګوره ستا فایده ده ټوله. جومات ته چې راشې کوشش کوه چې مخکې سب ته ځان رسې، رستو رستو مه کېږه، مخکې سب کې لاول ډکول پکار دی، بیا دویم او بیا دریم. او د دنیا خبرې په جومات کې جرم دی، ګناه ده. صاحب د مرقات یو حدیث نقل کړی دی، حضور پاک فرمایي چې څوک په جومات کې د دنیا خبرې کوي، مباح د ګناه نه مباح خبرې، وی دا نیکۍ خوري، وی داسې د سړي د نیکۍ ختمی لکه اوسپنه چې لوار په هغه خپله بټۍ کې واچي یو زنګ پې ختمیږي، وی داسې نیکۍ خوري. مباح خبرې د ګناه خبرې خو پکې یقینا منع دي. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې 2 کسه رالل او د حضور پاک په جومات کې یو بل سره دنیا خبرې کولې. هغه کاڼې راواخیست، یو سړی یې پې داسې وویشت چې هغه سړي ورته وکتل، وی دا 2 کسه راولې، اشاره یې ورته وکړه، هغه یې وله راوستل، وی د کوم ځای یې؟ وی صاحب موږ د طوایف یو. یاره وی ارمان که میلمانه نه وی اوس به مې دړدولې وی. تاسو خبرې په خدای په کور کې کوئ او بیا د پیغمبر علیه السلام په جومات کې خبرې کوئ. د دې وجې نه نبی علیہ السلام مبارک په خپل جومات کې بار یو چبوتره جوړه کړه، صفه ورته وایي، وی که څوک خبرې کوي یا زیاتي قصې کوي دقه چبوترې ته دې وځي دلته دې نه کوي.
د جماعت به د احترام کوئ، گپ شپ په پکې قطعا نه لګوئ. بعضې خلک جماعت ته گپ شپ لراشي او جماعت کې مشغولیږي، او بیا ډېره لوی عجیبه داره چې جماعت کې د ګناه خبرې کوي، غیبت پکې کوي، یو بل پس د یو بل سپکه پکې وی. دا ډېر لوی سخت جرم دی او سخته ګناه ده. نیکی ولې ځان له ختمې بې ځایه. او چې څوک په جماعت کې د ګناه خبرې کوي د هغه څومره ګوسه دغه دی وبال دی. د ثواب چې عامې خبرې کوي بې ګناه نیکی ختمی، او چې د ګناه خبرې کوي نو فرشتې پې لعنت وی، خیرې ورته کوي فرشتې. نو جماعت د ګپ ځای نه دی، د غیبت ځای نه دی. چې راشي وختي 2 رکاته وکړه، او چې ټیم د سره نو تلاوت شروع کا، قرآن شریف راواله، او که په ناظره نه درځي نو سوره اخلاص شروع کا، ذکر و اذکار کا، و درود شریف وایه او ګوټ ته کښېنه. او که بل څوک خبرې کوي اشاره ورکړه چې ورور جومات ته مه کوه خبرې، دا د خدای کور دی. بدبویه شی به هم جومات ته نه داخلی. بدبویه وایي چې پیاز وخورې کچه یا کچه وږه جومات ته به نه راځې. که پخ کړي دي وي نو پخه بویې نه کوي، نو بیا خیر دی. مولانا شرف علي صاحب خپل خبره نور هم سخته کړې ده، وی د شړشمو د تیلو ډیوه پکې بلې او د خاورو د تیلو به هم نه بلې، ځکه دا بوی کوي. چا دې تپوس وکړه وی صاحب پخوا خو د شړشمو د تیلو ډیوې وې، اوس خو د شړشمو ډیوه نشته او د خاورو تیلو نه بغیر خو لاټین نه بلیږي. څه به کوو؟ وی هغه لیکي وی داسې کار وکړه چې یو سوړه جوړه کا، نو هغې کې شیشه ولګوه، نو لاټین پکې د بار نه اږده او تیل پکې اچوه، چې بوی یې بار دی او په هغه شیشه کې رڼا راځي. بعضې خلک نسوار وړي جومات ته، د نسوارو ډبې را پلیت را دننه کي، نو څوک یې صاحبه د پوړ لاندې ځان سره کېږي، ګوته یې راوړي د پوړ لاندې، لکه ګنده شی دی د جیب نه وباسي د مانځه په وخت کې، او د خدای کور پې ککړی. دا ولې؟ څوک سیګرټ په راوباسي ډبې او لاندې به یې د پوړ لاندې ومنډي، او څوک به د نسوارو څخه ګوته په هغه قالینو درې پورې راکاږي. دا ګناه ده. جومات به پاک ساتي. د حضور پاک مبارک عجیبه دې حدیث ته غوږ کېږدی نو زړه به پوره مطمئن شي. یو ځل د جومات په دیوال چا خراش کې غورځولی د حضور پاک په زمانه کې، په بخاري شریف کې حدیث دی. نبی علیہ السلام په خپله پاسېده او کاڼې راواغېسته او په خپلو لاسو مبارک و هغه خراش کې د جومات د دیوال نه پاک کړ. صحابو ته یې نشو ویلی. امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث راوړی دی، مقصد یې دا دی چې په جومات په دیوال خراش کې غورځول هم ګناه ده، او چې خراش کې خو پلیت نه دی، خو انسان طبیعت ته نفرت کوي، نو دا هم غورځول ګناه. او چې دی وغورځاو نو بل ته به نه وی پاکې، که پخپله به یې پاکې. او د حضور پاک غوندې لوی شخصیت او د هغې د ښکلو خشتو پاکو مبارکو ګوتو نه قربان، هغې یې په خپلو ګوتو اخراش کې راګروي او غورځوي، او موږ جومات ککړ کړو. دا ګناه ده. جومات به صفا او پاک ساتي. او دا یاد ساتي ستاسو خو پیسې خوښې دي چې د جومات څوک خدمت کوي خدای به مالداری. زه دا مې راته ستاسو د مزاج مسله وکړه چې څوک د جومات صفائی کوي، غسلخانې یې صفا کوي، استنجاګانې یې صفا کوي، که دې غریبي مې خدای به مالداری. نو بدبویه شی به جومات ته نه راوړی قطعا، ګپ پکې نه لګوئ او خپل مونځ به کوئ پکې. اوده کېږئ به نه. ډېر خلک راځي د جومات پکو ته سملي خوبونه کوي، دا خو سخته ګناه ده. که ورته وایې لکه دا پکې وي خو د پلار نه دی، نو ستا د پلار دی، خو که خو جنګ جوړېږي وي دا خو د پلار نه دی، ښه ما د پلار دی، نو ستا د پلار دی، ستا د پلار خو دا خو وقف دی. معتکف که جومات کې اعتکاف نیت کوي، یا زمونږ دا طالبان پکې اوسېږي دي ته مونږ وایو د اعتکاف نیت به کوئ، دین د اعتکاف نیت کوي، او بل دوی دین زده کوي، مسافر دي ځای نشته، نو دا خیر دی. دارنګې معتکف جومات کې دیره کېږي نو خیر دی، خوب هم پکې بیا کولی شي، او د جومات اسباب د قوم په اجازت سره استعمالولی شي. د جومات په احاطه کې به متیازم نه کوي. زمونږ په وطن کې وقف ځمکې نو سی جومات ته وقف کړي او سره جومات نه بارې صحیح هغې کې پیزار وباسي، هغې کې ورکوټې او دسماتې کوي. زما خدا خوښوي چې ورکوټې او دسماتې ځای دی بلکل، او د استنجا د جومات د چار دیواری نه باري. خو که داسې نه مجبوري وي لکه زمونږ دا جوماتونه که چار دیواری نه بار ساتي، زنانو نظر بیا په سړي لګي، استنجا او دسماتې، نو کوشش پکار دی چې اوبه پې ډېرې تویې چې بوی جومات ته نه راځي. دغه حصه د جومات نه ده،
دا چې کوم ځای مونځ کېږي دا د جومات ته وقف ده، خو د جومات د مانځۍ څه نه ده. که سړی په لویه بې اودسۍ کې مبتلي جنابت کې نو جومات ته به نه راځي. هغه جومات نه مراد هغې سره چې کوم ځای مونځ کېږي، او چې کوم د پیزار ځای وي د جومات نه بهر نو خیر دی که غسل خانې ته راځي. خو ښه دا درونو که چېرته بې اودسه شی لوی بې اودسۍ کې نو په خپل کور کې خپل غسل کوئ، جومات ته پاک او صفا راځئ، او چې راننوځئ نو په مسلمانانو سلام اچوئ، السلام علیکم ورحمت الله. دا طریقه مسنونه مشروعه ده. بل د جومات کې دا نشته چې دا ځای زما دی او دا د بل دی، دا هم ګورې په شریعت کې نشته. چې کوم سړی ړومبې راغی او ځای ونیو هغه د هغه دی. حضور پاک فرمای او عجیبه مثال نبی علیہ السلام ورکوي، اوښ چې کوم ځای ځان له خوښ کې هغه د هغې، دا قانون دی. او که د اوښ په ځای کې بل اوښ راغی او سم لاس ما ورسره جګړه کوي، دا د اوښانو قانون دی، بل څوک نه بیا جګړه کوي. وی ځان نه اوښان مه جوړوئ، وایي چې یو ځای په جومات کې ونیسئ او بل څوک پکې کښېني او ته پې غوسه کېږي. نه، د خدای کور دی، چې څوک مخکې راغی او کوم ځای کې کېناست بس هغه د هغه ځای دی، دا قانون دی. مخکې راځه کېنه بس دا ستا ځای شو. دا رونو د جومات متعلق څه مختصر آداب مې درته ذکر کړل. نو جومات د منځ ځای دی او د ذکر او د درود شریف او د الله د رضا ځای دی، او بهتره ځمکه د خشته. نو د دنیا دا ګپې شپې او یو بل سر پسې بد رد ویل او دا بدبویونه جومات پاک ساتئ، او چې وسم کېږي په جومات کې امداد کوئ. دا به خدای پاک د قیامت پر ورځ تاسو له په څو څو چنده زیات درکوي. هدې نه غټه صدقه جاریه بله نشته. که په چارې دیګونه وخوړل نو بس چې خېټې ته ننوتل په بله بله بدل شو، خبره خیر و خلاص. او چې جومات کې عیسه وکړله، پیسه دې ورکړه، نو دا به تر څونه مودې پورې دا جومات چې جوړ شوی دی، دا ځمکه چې چا ورکړې ده هغه به څونه کلونه تېر شوي دي او ثواب ورته رسېږي. یا د عبادت کې چا پیسې ورکړې دي، یا دې بل کې څوک پیسې ورکوي. داسې ستاسو جوماتونه یوازې زموږ نه، نو ابک خلک به مړمي، په قبرونو کې به هم پراتي او د ثواب هغه کمپیوټر ورپسې چالو دي. دا ډېر هوښیار انسان دی. ځکه جومات کې یوازې مونځ نه کېږي، تلاوت کېږي، درس کېږي، قرآن ښودل کېږي، قرآن زده کېږي، ذکر کېږي، نفلونه پکې کېږي، اعتکاف پکې کېږي، بلا ثوابونه او بلا نیکۍ پکې کېږي. نن په مخ د ځمکه اقوام متحده یو سروې کړی وه چې تاسو ته ویم چې خوشحاله شي. یو سروې کړی وه، نو هغې لیکلي وی په مخ د ځمکه 1,15,000 عبادت خانې دي، مجموعه عبادت خانې د ټول خلکو. په دې 1,15,000 عبادت خانو کې 50 لاکه د عیسایانو ګرجې دي، د هغې ګرجې 50 لاکه، او 18 لاکه پکې د هندوانو مندرونه دي چې هندوان پکې عبادت کوي، او 15 لاکه د دې مختلفو قومونو عبادت خانې دي، لکه فارسیان شو یا یهودیان شو یا دا مجوسیان شو. دا 15 لاکه د هغوی د ټولو په شریکه دي. نو 15 لاکه د هغوی شو، 18 لاکه مندرونه، او 50 لاکه د عیسایانو ګرجې، او 1,02,00,000 د مسلمانانو جوماتونه دي. ټول وایي الحمدلله. ور د مسلمانانو تعداد څومره زیات شي. حالانکه زمونږ جومات په چندو په سوالونو جوړیږي، او د عیسایانو ګرجه سرکاري ته ور جوړیږي. او عیسایان څومره ډیر دي، امریکا کې ګوره، لندن، فرانس او یورپ ممالک ټول انګریزان دي، ټول عیسایان دي اکثریت. نو د هغوی عبادت خانې هغوی تفریح د هغوی چې حکومت ته د پیسو حاجت شي پوپ نه غواړي، د ګرجې نه غواړي، ګرجې دونه مالداري دي. او زمونږ د سوال د فقیرۍ جوماتونه دي، په سوال جوړیږي. نو زمونږ 1,02,00,000 جوماتونه، خو دا تعداد اوس هم هغوی کم لیکلی دی. هغوی دا غټو ښارونو کې جوماتونه شمېرلی دي. د تورنګلو د کلي جومات ته څوک اقوام متحده راغلی چې دی شمېرلی دی، یا جلو ته وډیری ته څوک تللی دی، یا غزګي ته او سریزبې ته څوک تللی دی. نو که دا ټول جوماتونه د دې کلو دا واړه واړه څه شمارې، انشاءالله دا به د 2-3 کروڑونه هم زیات دي. دا یوه خبره. دویمه خبره ذهن کې واچوئ، د نورو عبادت خانې د نورو قومونو خالی پرتې وي، چې د هغوی تهوار یې نو راځي، هغوی اختر کې خپل جومات ته راځي، یعنې جومات خو ته نه وایو، هغه خپلو مندرونو ته ګرجو ته راځي. یا چې وادي وي نو راشي، د هندوانو چې وادي نو هلک او جینۍ به راشي او بوت ته به لاس جوړ کړي او
ښکته پورته بشي هسې نه راځي. او زمونږ جوماتونه 15 وخته پکې فرض دی او نفل هم شته. زمونږ د جوماتونو کې چې څومره مسلمانان په جومات په مسلمانانو آباد دی دومره د هغوی عبادت خانې په هغوی آبادې نه دی. ټول وایي الحمدلله. هر جومات زمونږ الحمدلله ډک. بیا د جمعې پر څومره ډک دي ټول مسلمانان راځي په شوق پکې عبادت کوي. نو دا د مسلمانانو د پاره د خدای په زړه کې د جومات سره او د عبادت سره مینه اچولې ده. خدای دا مینه زموږ نور هم سیوا کړي. نو وروڼو عملي طور د خدای سره او د خدای د رسول سره د خپلې مینې اظهار وکړئ. هغه دا چې د خدای د قرآن او د پیغمبر د احادیثو او دارنګې د خدای د کور او د مدرسو او دارنګې د عالمانو حافظانو چې تا خدای او رسول ته رسئ د هغې به قدر او عزت کوئ. یو خبره مې لږه یېره شوه، ممکن ده چې آینده جمعه کې پې لږ تفصیل سره خبره م وکړم. نن د مذهبي جوماتونو یو اعلان کړی چې تاسو د جمعې په ورځ باندې مظاهرې وکړئ او د جمعې جوماتونو کې دا ټکي ووایئ. زمونږ د دې ملک یو قانون دی او یو آیین او دستور دی. په هغې کې دا یو دفعه لیکلې شوې ده چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق کې ګستاخي وکړي د هغه سزا به مرګي، د هغه بېعزتي به څوک نه کوي. کنزل چا وکړل یا حضور پاک ته سپک وکتل او یا د هغه په شان کې ګستاخي وکړه ناموس رسالت او د پیغمبر حتی کې وکړه نو د هغه سزای موت دی، سزا ده چې مرګ دته پنسي میلاویږي. اوس د بدقسمتۍ نه زموږ مشران حکمران طبقه دومره د امریکې په خپو کې ځان ذلیل کړی دی او دونه ځان خوار کړی دی چې هغوی ورته مطالبه نه کړي او دوی ورته ځان ورنږدې کوي. نو تیر دور کې د مشرف په دور کې هغه دې قانون کې ترمیم کو، هغه دا قانون بدلو چې دا سزای موت ختم شي. عمل پې نشته، قانون دی خو عمل پې نشته. ګنې عمل درته ښیم په دغه لاهور کې او که کوم ځای کې مخکې زمانه کې یو ښځې د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړه، جج هغه له پانسي ورکړه، وایي دا به پانسي کېږي دا ښځه د قانون مطابق، او صدر صاحب پرېښوده. دا ظلم نه دی؟ که ته وایې زه امریکې نه یېرېږم، جج ته نه یېرېږي چې هغه فیصله کوي. جج فیصله وکړه وی بالکل د قانون مطابق په دې ته پانسي ملاوي کې، ځکه پیغمبر د ناموس حتی کې کړی دی، د پیغمبر په جامع داغ غورځولی دی، داغ، او د پیغمبر سپکاوی یې کړی دی. لیکن صدر صاحب ته چې رحم درخواست وشو مفتو کې پرېښوده. صدر تا خو پرېښوده خو د قیامت پر ورځ به پیغمبر علیه السلام سره څنګه سترګې ملاوې. نو دا مشرف کو پکې زور راغی ورپسې د مذهبي خلکو قانون نه رسته شو. اوس بیا دی حکومت پکې نخرې شروع کړې دې کې موږ ترمیم کوو، او که د پیغمبر علیه السلام په شان کې څوک ګستاخي وکړو نو موږ د هغې ته سزای موت نه دی پکار. نو بیا مذهبي خلک راووتل. نو اوس خو مې واورېدل چې حکومت هم اعلان وکړه چې موږ پکې نه کوو، او مې اخبار کې مو چې صوبایي حکومت هم ویلي چې موږ به مخالفت کوو د دې بل. خو بهر کې پیغمبر دی، د حضور پاک په موږ ډېر لوی احسانات دي. موږ دا دعوه لرو چې هغه محسن دی، موږ سره لوی احسان زموږ ایمان د هغوی د برکت نه دی، زموږ دین د هغوی د برکت نه دی، او زموږ دا ټول اعمال د هغوی د برکت نه دي، او زموږ دا سجدې د هغوی د برکت نه دي. او دا دعوه لرو چې قیامت پر ورځ به هغه سره میلاویږو. نو ظالمانو حکمرانانو ای بدبختو د خدای نه ویریږئ، اسم برباد یې، ځان نور ولې بربادوئ، ځان ولې ذلیلوئ. او په امریکا کې عیسی علیه السلام ته هغوی خدای وایي او څوک ورته خپل پیغمبر وایي، څوک د خدای زوی. په امریکې قانون وګورئ که نه، که تا ته امریکا وایي چې داسې وکړه، وایي ستا قانون کې خو دا شته چې د عیسی علیه السلام څوک سپکه وکړي نو سزا یې موت. نو زما پیغمبر هم څوک سپکه وي، زم دا قانون چلوم، ته خپل نه بدلې په مې بدلې. هغوی ورته نه وایي، دا مونږ ورته ځان جارو کښ ځان جوړ کړي دي، زمونږ جوړ کړي دي، او نور پکې لږې دفې دي چې هغه کې ګوتې وهئ، نور وهئ چې سم خوښئ. خدای ته وګورئ، د پیغمبر ناموس سره ټوقې مه کوئ، د پیغمبر په جامه داغ مه لګوئ، د پیغمبر ته به د قیامت پر ورځ سترګې څنګ لګوئ. ظالمانو خدای نه نه یېرېږي. نن په ټوله دنیا کې دغه احتجاج دی، او موږ خو څه نه شو کولی، موږ به څوک احتجاجونه وکړو، جلسې وکړو، جلوس به وکړو، څه به وکړو. خو بهر کې یو حق جوړېږي د خپل ښکلي پیغمبر په موږ چې زړه کې موږ په دغه څیز د نفرت اظهار وکړو، او حکمران طبقې ته دا موږ ورسو چې ګورې دا څیز دې موږ قطعا نه منو. که ته کې خدای به دې ذلیله کړي، الله به دې رسوای کړي. بهر کې اوس اورېدل چې هغوی د خپل دغه نه مړه چغې مو جوړې کړې، سړیا ټیپونه تاسو هسې غم جوړ کړی.
اطمینان سره کښېنئ مونږ تقریر هم ګډوډ کړي او خلکو توجه هم بل خوا شي. نو تاسو دا مهرباني دا چې خدای رسول پورې ټوکې مه کوئ، خدای به مړه ونیسي بیا به څه کوئ. نو به هر کیف دا زمونږ ایمان دی چې د پیغمبر علیه السلام تقدس او د هغې عظمت زمونږ د ایمان نښه ده، او چې څوک په دې کې ګوتې وي دا به د اسلام نه خارج وي. حکومت مرکزي هم وروستو شوی دی، نن خو د صوبایي حکومت بیان هم ماته ښه ښکاره شو، لکه هغوی هم دا ویلي دي که هغوی بالفرض دی کې ګوتې وي مونږ هم احتجاج کوو، ښه خبره ده، دا ښه اقدام دی. او عام مسلمانان دی کې د پارټۍ نه هټ کر بالاتر پارټي زمونږ وروسته او پیغمبر هم مخکې دی، پارټي لیډر هم وروسته دی او رسول الله مبارک د هر چا نه بالاتر، د خپل ځان نه د خپل پلار نه او د خپل بچی نه به هم زیات محبت او مینه به ورسره لري. خو خیر افسوس راځي په دې ظالمانو حکمرانانو. تا یو ښځې د پیغمبر علیه السلام هڅه کوکه نو ستا غاړه خو دې خلاصه را جج پانسي ورکړه، مردار یې که دغلته چې نیکنامي دې راشي. نو پرېږدې ښه دا څومره ظلم دی. دعا کوې چې الله زمونږ په حال رحم وکړي، الله مونږ د فتنو نه وساتي، خدای زمونږ ایمان مضبوط کړي، زمونږ د جماعتونو حفاظت وکړي، زمونږ د مدرسو د حیا او د عزت او د عام مسلمان حفاظت وکړي. خدای زمونږ په زړه کې د خپل ذات او د خپل حبیب مینه نوره سیوا کړي. الہ العالمین څوک چې د پیغمبر علیه السلام د ناموس او د هغوی د عزت حتی کې ځمکه پرې ډکه کړي، تې تباه او برباد کړي، او چې انګریزان خوشحالي خدای ته انګریزانو سره ملګري کړي او زمونږ دا وطن ته خلاص کړي. الله زمونږ د دې ملک نه او خدای د افغانستان نه او د عراق نه د دې ټولو اسلامي ملکونو دا کافر پلید ذلیل او رسوا وباسئ او د مسلمانانو ملکونو ته خدای په خیر خالي کړي. الہ العالمین زمونږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي. خدای زمونږ د حکمران طبقې سوچ مکې او مدینې ته کې او سوچ یې د قرآن او د احادیثو مطابق کې. الہ العالمین زمونږ په حال رحم وکړي، مریضانو لم شفا ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. زمونږ د جمع یو ملګري د شیرپاو د هغه والده مور وفات شوې وه، نن یې جنازه وه، راحت صاحب هغوی ته دعا کوي چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي، او نور چې څومره مردگان وفات دي خدای پاک د ټولو بخي، او موږ ته خدای د ایمان او د اسلام د هدایت زندگی نصیب کړي. آخر وخت کې پخلی دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. گرانو محترم اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 427 نمبر کیسټ ډک شو. په دې کې تاسو د مساجدو متعلق بیان واورېده. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. مدینی منورین قربان روا او د نبی پاک در روزین قربان روا، نو گرزیدل دلتا حضرت محترم دے، حغلار یو کسین قربان روا، جنتنو نمی خوخ مدینہ دا، اے دا دیخ پلی عقیدین قربان روا، نو نن جنت کی متصل جنگلی سریوا، دا نبی پاک دا جنگلی نا قربان روا، مدینہ منورہ پنور مامور دا، دا حضور دا نور شغلی نا قربان روا، محمد امین پکوزو سترگو جاری، ستا دا ہر کرشمین قربان روا، گرزے دل دل تسرور عالم